د رمضان مسایلو نه نن هغه مسایل بیانوو چې هغه صورتونو کې روژې والا قضا چې دی هغه واجب وي او کفاره ورباندې نه وي. د هغه نه یو دا دی یو سړی پوره روژې کې بېهوشه و، پوره روژه تېره شوه، په هوش کې رانغلل، نو په دې سړي باندې د دې روژې والا ټول روژې میاشتې والا قضا ورباندې لازمي دی. فتاوی عالمگیری جلد 1 صفحه نمبر 208 باندې دا خبرې لیکلې دي. بل دا که یو سړي حقه وڅکله نو دې سره د دې والا روژه ماته شوله او د دې والا قضا چې دی دا به راوړي، قضا به نه شي بیا. بل دا دی عام طور باندې خط او کتابت دپاره کوم هغه ګوند استعمالیږي، هغه ګوند والا بیا څه دی هغه سریخ خولې سره لنده کړي او بیا هغه باندې لګوي د لفافې باندې. نو په دې صورت کې که دې والا دې حلق نه دا ګوند والا څه ذرات تېر شولو نو دې باندې د دې والا قضا څه دی بیا لازم دی او واجب دی. بل دا که یو سړي په پوزه کې څوک ورته سونګایي یعنې ناک دې کې دوایي واچوله نو دې سره د دې والا روژه ماته شوله او د دې والا قضا څه دی هغه بیا نه شي، قضا بیا دې روژې والا به راوړي. بل دا که یو سړي په هرې باندې روژې کې څه وخوړلو یا یې وڅکلو او بیا څه دی هغه نه پس دی دا پوه شو چې یاره ما روژه ماته شوله او هغه نه بعد یې خوراک وڅښاک وکړ، د دې سړي والا دې روژې والا څه دی دې باندې قضا لازمي دی، واجب دی او کفاره ورباندې نشته دی. فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحه نمبر 421 او جلد نمبر 6 کې دا خبرې لیکلې دي. که یو سړي د روژې ساتله د رمضان والا خو قضا روژه وه او قضا روژه یې ماته کړله نو دې سړي باندې د دې والا کفاره نشته دی، بلکې دا به صرف په دې روژې کې به دغه کومه روژه یې ماته کړې دې والا قضا به راوړي او کفاره ورباندې نشته دی. که یې سړي په وخت کې تیل واچولو یا یې دوایي واچوله نو دې سره هم د دې والا روژه څه دی ماتېږي او دې باندې قضا لازمي ده، دغه قضا بیا ساتي دوی والا. فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحه نمبر 432 جلد نمبر 6 کې دا خبرې لیکلې دي. صفحه نمبر 417 جلد 6. که یو سړي بیماری زیات شول او بیماري د وجې نه د دې د روژه ماته کړه او داسې بیماری وه چې دې د دې ځان خطره وه چې یاره ما له ځان ورکړي څي نو بیا دې باندې د دې والا روژې قضا هغه واجب دی او قضا به راوړي. فتاوی عالمگیری صفحه نمبر 207 جلد نمبر 1. یو سړي روژه ساتله خو د رمضان نه علاوه بله روژه وه او قصدن یې ماته کړه نو دې سړي باندې دې والا قضا لازمي دی، واجب دی، کفاره ورباندې نشته دی. فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحه نمبر 423 جلد 6 کې دا خبرې لیکلې دي. او که یو سړي نفل روژه ساتله نفل روژه یې ماته کړه او نفلي روژه په قصدن یې ماته کړه یا نفلي روژې کې څه خیز ورته راولل نو دې سړي باندې دغه روژې والا بیا څه دی دې ښځې باندې قضا واجب دی. احسن الفتاوی صفحه نمبر 448 او جلد نمبر 4 کې دا خبرې لیکلې دي. که یوه زنانه وه هغې د روژه ساتله د رمضان والا خو دې روژې کې دې باندې خیز راولل نو دې روژه ماته کړه د خیز د وجې نه محوري د وجې نه دې باندې دې والا قضا لازمي دی، قضا بیا هم د دې روژې والا ساتي. که یوه حامله ښځه وه یا هغه ښځه وه چې هغې خپل بچي ته شودې ورکولې نو دې باندې پوه شوه چې یاره ما د ځان خطره دی یا د ماشوم خطره دی د ځان ایدل ورکړي نو دغه صورت کې دې باندې چې روژه ماته کړه نو دې باندې قضا لازمي دی، کفاره نشته. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 202 کې دا خبرې لیکلې دي. که یو سړي روژې کې غرغړې کولې او دې غرغړو کې دې سره اوبه تېر شولې حل کړه نو دې سړي باندې د دې والا قضا لازمي دی او کفاره ورباندې نشته دی. فتاوی عالمگیری صفحه نمبر 202 جلد نمبر 1 کې دا خبرې لیکلې دي. که یو سړي په خوب نه راوچت شي دا هغه باندې کېږي نه خولو ځکه کلاه باندې شي نو دا سړي باندې که خولې کې څه شی تېر شولو مثال یا باران و یا واوره چې ورته واچوله وغیره به هر حال داسې صورت راپېښ شه نو دې صورت کې به دغه قضا به راوړي او دې باندې کفاره څه دی هغه نشته دی. که
که سړي د روژه نیولې وه د رمضان له په 4 مې په زور مته په زور مې خوراک څښاک وکړ مثال توپک تماچې ورته نستې او څه خوراک څښاک ونه کړي اوبه ونه څښي خیر دې نشته دی او دې روژه ماته کړه دې صورت کې دې باندې قضا دی او کفاره ورباندې څه دی هغه نشته دی. اشرف الهدایه صفحه نمبر 206 جلد نمبر 3 کې دا خبره لیکلې دي. او بنده که یو سړی رمضان کې مثال اسمان ورون او پته ورته نه لګېدله چې یاره دغه ماښام دی یا مازدیګر دی نور غیب دی یا نه دی غیب نو دغه دې ټایم کې روژه یې ماته کړه بیا بعد کې ورته پته ولګېدله چې یاره دې دغه روژې بعد کې پته ولګېده چې یاره اسمان شین شو یا نور راووتل نو دې باندې دغه روژه چې دی دې قضا واجب دی او کفاره ورباندې نشته دی. یو سړي باران کې و د بارانو له ساز کې خوله کې تېر شولو نو دې سره هم د دې له روژه ماتېږي او قضا ورباندې لازمي دي. فتاوا شامي جلد نمبر 3 صفحه نمبر 434 کې دا خبره لیکلې دي. یو سړي روژې کې الټۍ وکړم یا د روژې په حالت کې احتلام وشول او دې عمدن خوراک څخه وکړي چې یاره روژه چې دی هڅې موده شوي دي نو دې سړي باندې هم د روژې والا کفاره نشته دی نو دا به قضا راوړي دې قضا ورباندې واجب دی. فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 6 صفحه نمبر 265 کې دا خبره لیکلې دي. دا یو سړي روژه کې کار او بار وکړ او هغه کار او بار د وجې نه د ستړی شو او زیات تکلیف ته رسېدل نو دې روژه ماته کړه نو دې صورت کې دې باندې د روژې والا قضا دی او کفاره ورباندې نشته دی.